عام طور د خلکو دا تاثر چې یاره یو بچی سکول کې نه چلیږي هغه مدارسو ته وقف کوي. هغه بچی په پوره پاکستان کې په دیني علومو کې فرست پوزیشن اخیستی دی. هر حالت راغلی دی زموږ والد زموږ سره چې کله ولاړ دی نو تر اوسه پورې خو لکه حکومت د طرف نه یا سرکار طرف نه موږ ته څه خروج نه دی شوی. سلامونه او احترامات قدرمنو، نن در سره د بونیر یو داسې بل شخصیت معرفي کومه. زه اکثر دا خبره کومه چې په بونیر کې د قابلیت د ټیلنټ هېڅ کمی نشته. یو طرف ته که موږ د سکول یونیورسټۍ او عصري علومو کې یو مقام ته رسو او خپل د بونیر د کې پي کې نوم روښانه کړو، بل طرف ته په سپورټس کې په سیاست کې دغه شانتې زما خوشبختي دا ده چې دا خبرې راته مشکلېږي ځکه ګرانېږي ځکه چې هغه استاد را سره ناست دی چا چې زما په خپل تربیت کې ډېر ښه کردار او ډېر ښه لاس دی. د هغوی بچی دی را سره او زه په دې ویډیو کې هغوی ته مبارکباد ورکوم چې هغوی بچی په پوره پاکستان کې په دیني علومو کې فرست پوزیشن اخیستی دی. نو دلته راتلل د ویډیو جوړول صرف دغه یو مقصد دی چې دی اپریشیټ وشي، د خپل استاد ته مبارکباد هم ورکوم. د دې سره خبرې کوو، اول خبره سرجي سره خبرې کوم. سرجي اول درته مبارکباد درکوم چې ستاسو بچي په پوره پاکستان کې دومره ښه پوزیشن واخیستو، د بونیر نوم چې دی روښانه کړو. جزاکم الله، الله خوشحاله کړه. جی الله تعالی تاسو مو خرکلی وایو. مننه جی. ډېره مننه. جی موږ له وخت راکړو. سر دا خو زموږ فرض دی، بالکل به راځو. دا راته ووایئ چې ستاسو بچی چې دی هغه ماشاءالله په پوره پاکستان کې یو ډېر غټ پوزیشن اخیستی دی، بیا په دیني علومو کې الحمدلله. نو خوشحالي خو به بېشکه چې په هغې کې خو څه شک نشته، خو دا راته ووایئ چې په دې سفر کې تاسو دی ته څنګه تربیت ورکړی دی، څه ښوونه ورته ښوولې ده، هغه به تاسو کتونکو ته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا بچی زما دی چې اول تقریبا د کور په پورې بیا فاروق په سکول جی دی به فرست پوزیشن دی اخیستی. جی نو کله عام طور د خلکو دا تاثر چې یاره یو بچی دغه هغه په سکول کې نه چلیږي هغه مدارسو ته وقف کوي. او حالانکه پکار چې کوم بچی قابلي چې هغه خلک دین ته وقف کړي ځکه دی په دین کې ښه کردار ادا کړي، ښه زده کړه به وکړي. نو کله چې دې قابلیت ته ما وکتو چې دی وړوکوالي نه داسې ذهین ما د مدرسې ته کوم قرآن به زده کړي، حدیث به زده کړي او د دین به ښه خدمت وکړي. الحمدلله د دین سفر یې نن پوره شو او الله پاک ولا اعزاز هم ورکړو. زموږ دغه ارمان چې دی کامیاب شو، الله پاک دی په ښه نمبر باندې کامیاب او وحدة المدارس بورډ پاکستان کې دا اولنی پوزیشن واخیسته. نو موږ د الله شکر ادا کړو او کوم ملګري چې راځي زموږ هغه له مبارکبادۍ له بهر ملکونو خلک ملګري ټلیفونونه کوي، رابطې کوي، مبارکباد رالیږي. دلته هم د ټول بونیر نه ملګري راغلي دي او ستاسو په راتګ باندې هم ډېر خوشحاله شوم. مننه. تاسو راته ووایئ لومړی خو دې کتونکو ته خپل تعارف وکړئ چې پوره زما په دې پیج باندې چې ستاسو معرفي شي پلیز. اول ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ ځای ته راغلی او ټایم خو راکړو موږ له. بیا له نه وروستو زما نوم چې دی عنایت الله شاه دی او د جوخیل اوسېدونکی یم، پیر بابا بونیر. او اول سبقونه ما چې دی نو ثوابۍ کې تقریبا 9 کاله سبق وي او ټول مې الحمدلله ثوابۍ کې وي. یو کال نیم او د نه مخکې حفظ ما بونیر کې کړی دی دارالقرآن مدرسه کې. بیا د نه وروستو د خپل امتحانات څنګه چې وفاق المدارس بورډ دی دغه شانتې وفاق المدارس جماعت شاه توحید و سمینار هغوی خپل یو بورډ دی نو هغې امتحانونه وي. نو هغه امتحان موږ ورکړو، د استادانو د والدینو دعاګانې وي او د هغوی محنتونو نو هغې رنګ راوړو. عنایت دا راته ووایه یو خو ډېر زیات مشکل یې ممکن درته په خپل یونیورسټو کې سبق ویلی دی، نو مالي مشکلات راته هم راځي اگر چې ستاسو والد صاحب چې ډېر محترم ډېر د ټیچینګ سره د هغې تعلق دی، خو ډېر مشکل یې. تاسو خپل دا سفر څنګه مالي حالت خو څنګه دغه کړو، دغه سخت انسان برداشت کړي ځکه چې یو کامیاب سړي شاته لوی محنت وي، نو د هغې خپل محنت لږ کتونکو ته ووایه. زموږ مالي مشکلات الحمدلله لکه هر حالت راغلی دی. زموږ والد زموږ سره چې کله ولاړ دی هغه زموږ په ډاډ یې راکړی دی او ویلي چې لکه هر څومره مال لګي لکه خپل سبق صحیح ووایه او دارنګې چې دی نو لکه نه یې څه ته محتاج کړي یو، نه یې راله په ډز سامان پرېښی دی، د خرچ اخراجات دپاره، د ټرانسپورټ دپاره موټرسایکل راله اخیستی او لکه هر څه برابر الحمدلله.
او د هغوی شکریا نشم ادا کولی او دعاګانې هغوی راته هم ډېرې کړي دي. نو ټول هر څه کې نن ما پوزیشن اخیستی دی نو دا لکه زما د والدینو د هغوی امداد و زما سره. یو دا راته ووایه عنایت، اخري سوال به مې دی چې د یونیورسټو ملګري چې دی هغه پوزیشن والي موږ ورته ډېر احترام لرو، عصري علومو ته، دیني علومو ته، هغې ته اکثر د حکومت د طرف نه وظیفه میلاو شي یا په کالج کې سکالرشپ یې ورته میلاو شي. تاسو ته د اوسه پورې دغه شان دي چې سرکاري خلکو بنیر انتظام یې یا پولیټیکل خلکو څه اپروچ کړی دی یا ستاسو څه توقع څه تمه شته؟ نو تر اوسه پورې خو لکه حکومت د طرف نه یا سرکار طرف نه موږ ته څه اپروچ نه دی شوی او توقع هم نه شوی. بس موږ خو چې د دین خدمت کوو د الله د رضا لپاره یې کوو چې دین زده کوو هم د الله د رضا لپاره، د هغه ځان د کامیابۍ لپاره او دا به انشاءالله خلکو ته ښایو. دا به زموږ توقع ده د الله نه، الله په دې باندې اجر راکړي او نه دنیا زموږ په دې سلالت شته نه دنیا په موږ څه اراده شته دې په دې باندې. ډېره مننه. قدرمنو، دا ویډیو صرف په دې مدعا باندې جوړم د چا نه شکایت، فریاد، خفګان، ګیله نه ساتو، بل صرف دا خبره کومه چې کله هم دغه شانتي کس یا ټیلنټ راشي بنیر ریپرزینټ کی، زموږ علاقه ریپرزینټ کی او بیا دغه شانتي د یو بالکل کمزور فیملی بیک ګراوند نه چې هغه بالکل په غربت کې خپل سبق وي او دومره ښه مقام حاصل کړي، نو بیا زموږ پولیټیکل خلکو له، زموږ انتظامیې له، ډسټرکټ انتظامیې له دا پکار دي چې د هغې خلکو په سر باندې شفقت لاس کړي، خپلې سینې ته رانږدې کړي او هغوی ته دا احساس وکړي چې واقعي د ریاست چې دی دا د مور په ځای دی او د دې هغه شانتي داد ول ورکړي چې دی نور هم په خپل محنت کې، په خپل سبق کې یو کمال ته ورسي. نو دغه ویډیو په اخر کې بیا خپل استاد محترم له رول لمي په دې پوزیشن باندې په دغه اعلی کامیابی باندې مبارکباد ورکړم. الله دې ته په دغه علم کې توفیق ورکړي او الله تعالی دې چې دې د علم دا کم سورې چې دې په موږ باندې مرخور شي، الله تعالی په موږ باندې هم خپل رحم وکړي، خاط آباد وکړي.